وطنا د سردم قرباني کله خو چیټ راکړی شوی دی چې په دې چیټ باندې باز وکړه خبرې شوي دي یو خو ځان په دې خبره پوه کړئ چې دا نننۍ غونډه چې کوم ده نن 22 مارچ دی ملک محمد علي خان په خیر علیه شورنا نن 22 مارچ دی ठाकुर صاحب نن 22 مارچ دی په دې ورځ باندې موږ په انټرنیشنل لکه بین المللي طور باندې موږ ګوجر ډے مناوو ګوجر ورځ مناوو د دې ورځې مقصد دا دی چې ستاسو نیکونو د ګندهار سیویلایزیشن مالکان چې وو کوشان خاندان د راجا کنشکا خاندان ګوجر خاندان د نیم یورپ پورې او د نیپال برما پورې هغې حکومت کړی او په دې ورځ هغو ساکا کلنډر جوړ کړی دا هغه خاندان دی چې دې په دنیا کې اولنۍ ورلډ فرسټ یونیورسټي اټ اکسلا جوړه کړې وه دا د ګوجرو هغه خاندان دی چې دا کمې ماڼۍ په دې غرونو کې تاسو وینئ لکه د شنګردارې دا ملوک درې دا غټ غټ بلډینګان دا به نن په زرګونو کاله مخکې دې قام ودرولي وو دا هغه قام دی چې یورپ به د غرونو په سمڅو کې څملاستو یا د ونو په ډډونو کې او زموږ مشران به په 7 اته چته بلډینګانو کې پاتې کېدو ګوجر قام هغه قام دی چې دې دنیا ته د ناستې او پاستې یعنې سیویلایزیشن د ژوند د تېرولو طریقې ښولې وې نو دا ګوجر انټرنیشنل ډے موږ د هغې په دغه کې مانځو د راجا کنشکا د کوشان خاندان د ګوجرو دوه دارالخلافې وې او کاپیسا په افغانستان کې دی د اوړي دارالخلافه وه د دې نه به د تاجکستان ازبکستان پورې او د نیپال برما دا حکومتونه کنټرول کول او د ژمې دارالخلافۍ چې کوم دی دا پېښور و نو نن 22 مارچ ده څنګه چې موږ دا ورځ مانځو نو دغسې نن دا په ټوله نړۍ کې دا ورځ مانځلی کېږي دویم ټاپک یې ما له راکړی چې د بریکوټ په کارګردګۍ باندې بحث وکړه د بریکوټ ګوجر یوتپورم پاکستان تنظیم هغه تنظیم دی چې دې په ټول پاکستان کې زیاتې جلسې کړي دي د جلسو چل دې خلکو ته ښوولی چې جلسې خلک څنګه کوي نن که په عرب ملکونو کې کم خلک راپاڅېدل نو د دې کریډټ چې کوم دی دا د بریکوټ او د کوسوات بابوزو تنظیم ته ځي دا هغه تنظیم دی د کوسوات او بیا د بریکوټ چې د بریکوټ تنظیم له په غټو غټو جلسو باندې عبدالحمید باباجي نقد انعام رالېږلی و داسې وه که نه نقد پیسې د بریکوټ ملګرو له د ډالۍ په جوړ رالېږلې وې چې د جلسو چل خلکو د بریکوټ د تنظیم او د بابوزو د تنظیم نه زده کړی دی دا هغه تنظیم دی له کوسوات چې دی هغه فکر زمانه هېر دی خو 14 جلسې دا د بریکوټ تنظیم غټې کړې وې اولې ولې پرېږدوه او 11 جلسې دا د بابوزو تنظیم کړې وې او زه د دې د کارګردګۍ نن چې په ټوله دنیا کې ګوجر قام رایق شو دی نو د دې کریډټ دا کوسوات ته د بریکوټ تحصیل ته او د بابوزو تحصیل ته ځي چې د جلسو چلتو د خلکو نه ځي چې په جلسو کې به زه هم څونه ګډه وه نو زه د دې شکریه ادا کوم بله خبره دا ده چې الله پاک رحم وکړو د کمې قافلې چې سالار لای د کم قام چې مشر لای نو هغه قامونه چاته ترقي نشي کولی موږ له الله پاک یو مشر راکړی دی موږ له یو کور راکړی دی چې هغه کور زموږ د سرداري قوم د خان رضا خان او د حاجي جلات خان دلې کور دی دا زموږ خپل کور دی ښې او ښکلې خبرې وشوې جذباتي خبرې وشوې انقلابي خبرې وشوې ملک رضا خان صاحب پکې ډېرې انقلابي خبرې وکړلې
منګه نن دا پروګرام چې دی دا په دوه خبرو باندې دی زه به خبرې وکړې کوم نه د مازه ټیم هم دی په شاټ الفاظو کې به زه یو څو خبرې کوم هغه زمونږه هر کال به دا پروګرام کیږي او مخکې هم شوی دی ګوجر نیشنل ډے یعنی د ګوجر ورځ نن بناوله شو نن مطلب دا د ګوجر نیشنل ورځ ده په دې باندې زه تاسو ټول ته مبارکي درکوم په دې کې زمونږ مشرانو په دې ورځ باندې ډېرې غټې قربانیانې ورکړې دي او ښه کارونه یې کړي دي او سخت به هم راغلي دي دویمه خبره مین خبره چې زمونږه په 25 تاریخ باندې کومه جلسه ده په دیر کې په تیملګره کې نو دړه د خلاصه باغ جلسې ته زو دا هغه جلسې نوم دی استقام پاکستان منګه د پاکستان خلک یو ما لیدلې دي په خپل سترګو مې لیدلې دي چې داسې خلک په دنیا کې چې د هغې ملک نشته دی هغې بې ملکه دي د هغه ملکونو د چا ملک نشته د هغه خلک زمونږ په ملک هم پاتې کېږي او په نورو ملکونو کې هم پاتې کېږي چې هغه تمنګه ټول خلک فلسطین وایي د هغو نه یو غلطي شوې ده چې دا بلډینګ بره د فلسطیني د خو لاندې ځمکه یې په یهودي باندې خرڅه کړې ده د هغې غلطۍ په وجه باندې د هغې نه ملک تللی دی نو د ملک د خاورې ډېر یو غټ قدر دی که زه د هغې ونې لاندې ناست یم خو چې دا ملک زما نو زه به خوشحاله یم خو که زما د ملک ته زما د ملک د څه قسم د دې په سمیات کې دغه پېښ شي یعنې دې ته څه درد پېښ شي نو هغه به زما اړه ته درد دي په هغې باندې به زه خوږېږم زما جغرافیه ته چې څه نقصان پېښېږي هغه به زما زړه ته نقصان پېښېږي نو زه دا یو سوال کوم چې دغه جلسه چې ده هغه ګوره هندوستان زموږ نه په فوج باندې ډېر غټ زور دی د هغه ایټم بم هم د هغه سره دی عوام هم د هغه سره ډېر دی منګه د پاکستان حکومت دا زما په لاس یو ګړی ده دا هم زما پاکستان نشي جوړولی خو زما رب زما الله تعالی یو داسې رحم په موږ باندې کړی دی په پاکستان باندې چې موږ ایټم بم جوړ کړی دی نو موږ ته څوک په خیرانه سترګه نشي کتی خو موږ به دا کوشش کوو چې هغه ځای له هغه ایټم بم له هغه خبره را نشي خو که چېرې څه خبره داسې راغله نو د ټولو نه مخکې ګوجر قام به د خپل پوځ سره د په خپله ځمکه باندې به ځان وجني انشاءالله منګه بل ورځې په منګوره کې چې کومه ریلي ایستلې وه په هغې کې موږ دا اعلان کړی دی چې ګوجر قوم به 10,000 رضاکارانه فوج راوباسي که کله ضرورت شو موږ د هېڅ چا سره جنګ نه غواړو موږ مغربي سرحدونه دي زمونږه او که مشرقي دي د هغې سره موږ ورورولي غواړو خو که چېرې زموږ ملک ته زموږ خاورې ته چا به بده سترګه وکتل نو موږ به انشاءالله چې ګوجر قوم به د هغه نه سترګې راباسي دا چې راغونډېږو د دې وجه څه ده موږ هم پاکستاني یو دا نور خلک هم پاکستانی ده خو ټول عمر موږ ته یو سړي ویلي دي چې دا زما د اوټ نشانه ده دا واخله او د اوټ په ورځ به راشي او ووټ به واچوي موږ له د ووټ حق نه دی راکړی موږ په دې باندې دا د چا غلطي نه ده دا زموږ غلطي ده څوک چاله عزت نه ورکوي عزت به موږ ځان له پخپله ګټو موږ هر څه خلک خلکو له ورکوي مال ورکوي پیسې ورکوي جایداد ورکوي خو عزت نه ورکوي عزت به موږ پخپله راخلو موږ به هغه ځای ته ځو د عزت ځای ته به ځو موږ به هغه پخپله راخلو روان د بلدیاتي الیکشن روان دی په هغې کې تاسو ټولو ته زما دا خواست دی ټولو وروڼو ته زما دا خواست دی چې په کلي کې د یو ورور خلاف بل مه ودروئ